عزتمند مسلمانانو زمنګ تاریخ هغه د قربانو نه ډک دی. نور قربانیانې هغه موږ نشو ورکولی. کمې قربانیانې چې زموږ نیکونو اباو اجداد ورکړي دي دا قربانیانې بس دی. موږ د دې وطن دپاره نور قربانیانې نه ورکوو چې د قربانۍ په نوم بې زمانه ګډوری جوړ کړی وي. کله به زما خویندې شهیدانې وجلی کېږي او کله به زما میندې چې دی نه هغه کونډېږي. زما به دلته کې ځوانان شهیدان کېږي. دا قربانیانې پنجاب ته ویسه، دا قرباني په پنجاب باندې راوله. ځکه پښتن اولس له دا د شهادت دا لالیپاپ به نور په خوله کې نه ورکې. شهادت ډېره لویه درجه ده، شهادت ډېره لویه درجه ده، خو د املوکو په تول کې ستا شهادت ماته قبول نه دی چې د املوکو په تول کې شهادت به راکې. عزتمندو مسلمانانو نن په دې موقع باندې ما ته د ابوالکلام آزاد رحمه الله یوه خبره او جمله تاریخي رایاده شوه. کله چې د پارټیشن په موقع باندې خلک د هندوستان نه راتلل او پاکستان ته داخلېدل او په ریلوې سټیشن باندې ورته هغه ولاړ وو، منتونه یې ورته کول. وی تاسو دا خپل وطن مه پرېږدئ، پاکستان ته مه ځئ، پاکستان د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی. دا یوه لویه عظیم الشانه دوکه ده، دا د قوم سره غداري ده. او وی هلته کې به په پاکستان کې مسلمان محفوظ نه وي، پاکستان کې به اسلام محفوظ نه وي او په هندوستان کې به چې دی نه هغه مسلمان محفوظ نه وي. نن زه د ابوالکلام آزاد صاحب د دغې جملې سره یو ټکی بل زیاتومه چې تا ویلي چې په هندوستان کې به مسلمان محفوظ نه وي او په پاکستان کې به اسلام محفوظ نه وي. خو دلته کې نه اسلام محفوظ دی او نه مسلمان او